जमा अजीजानो सीरत अल्हम्दुलिल्लाह ची मुंग लसंग राजी या मुंग मनू दा खलक पागा तरफ न दी तेरशी मुंगा कसीरत न मनले नु ज़मुंग बम नन सबा दा हालो लककम चिददुई दे या ब वजीरान वे या बम बंगले वे या बम कारखाने वे या बम जयगिरू न वे सखो बवे द सीरत बरकत ते च उलमाए हक्का बोरिया नशीन दी और बोराए द पास बमड़ कीगी और कबर तब दा दुनिया दौलत वजारत डोंगे द सरमायादार ताली सटल स्तासो दवादा देला पदे पे खबर की मुंग लती वर्षी और इंशाअल्लाह चिद पे खबर सरमायादार खुद सक है द सूबा सरहद सरमायादार बा वल्लाह का प्रेदम चितरसों में साप दे बदन दा खानान दा नवाबान और दार बापान चे पाकिस्तान द चाद प्लार जयगिर दे प्रेदम आयना ने खजे प्रेदम ने लूड़ा प्रेदम न दुई प्रेदम चे सोपरी में साप दे बदन की दा खलक मुला तवायचे मुला गुलाम गौस हजारवी का मर्शो जरगुना ताबेदार ज्वंदी मुफ्ती महमूद का मर्शो जरगुना ताबेदार ज्वंदी तासो बमाना सात संगा दे कारी से बुसियो दगा पास कर मुंगा द पे खबर दे मेहरानु सर सकार मुंगा इलेक्शन न दे मन लेनु मुंगे मेरी चक मां पसे दशपेराल चराशदा तस्वीरों का मां और तवी तस्वीर भाई मां अलग कोले च मां द इंतखाबात मनली हुए दादवेम जल दे द इंतखाबात वल्लाह का मां वोट वर करे न बदा साबित कई ची में चाहते वेली चिदी सड़ी ला वोट वर सदा मनमना और बाकी मेयर साहब एक लरे का ना जमुंग द किसखाने वाला मेयर से दाम खुदाए रऊनी वो तासो पोइश हुई दा टोल बप लंबर लंबर खुदाए पाक रानी दुई बपरीदी ना दा खुदाए जकर रऊनी वो चिदप के दावे अजीजानो जमरी औरजे गिदड़ और मेलू रो वक्त चराशई रोर वली जोड़ो मीटिंग दे आगी चराल जमरी वर्तवे च खबर दादा चखकार बकऊ दे न पस हो पे इत्तेफाक कार बकऊ हो पे इत्तेफाक बेकऊ गिदड़ो
میلوی چې بادشاہ د ځنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چې غره ته تللی دي یو خر والے ده یو اوسای والے ده یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وی چې زه خو بادشاہ یم د ځنګل مشر یم او میلود ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبره خلاصه ده خبره صفا ده دا خر ستا شو تم غټي دا خرم غټ دا ستا او دا اوسه زما عمر ده نو دا زما شو او دا ګیدړم وړو کې ده او دا خرګوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو اخو پرېده چې د ځان په ویر اخته ده د ګیدړ ته وي ته تقسیم وکا زر کو هغه وی چې خبره خلاصه ده دا خر به اوس خوري دا اوسه به غرمېله وخوري او دا خرګوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سي تقسیم خلق کوي او په ایمان وای چې دا تقسیم دې زده کړی کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده کړ ا میلو د خدای بے وقوفو د ځاني سای پکې ویلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه دا ارڅ د تک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزواله تکم کو جای په دې خبره پوه شوي کنه تاسو کې چې ته نه مرکز کې زم صوبه کې زم او په ضلع کې هم زم بلکې مور راوړې ده په پاکستان کې به غریب هم لا څه وایي چې زه چرته د سړی زویم غریب بداوي خبر شور مکه وایي چې بس ما نه مې درته حاجت شته او نه م راته شته صحیح بابا خپل کار کوي په پاکستان کې غریب بم دا وایي چې زه چرته د سړی زوی چې څه دي نو دوی نو زما عزیزانو دا ټول د خدای گرفت دی مختلف شکلونو کې در باندې نازلی په خدای قسم که کچرو لورشي او کم تکلیف درکړی شي هغه عذابي د کچرو په شکل کتاړې لورشي او کم تکلیف درکړی شي عذابي د تاڼې په شکل که دکاندار لور شي سبزی در باندې ګرانه خرڅه شي عذابي د سبزی په شکل غوښه ګرانه خرڅه شي هغه عذابي د غوښې په شکل په مختلف رنگ کې د الله قهر او عذاب رانیولی توبه وباسئ خدای ته رجوع کوي خدای ته ننواتې وکړئ د ملک اتفاق او اتحاد پیدا کوي چې دا راغلی مصیبت الله پاک دې ملک نه لري عزیزانو موږ نه مخکې چې کوم مسلمانان تیر هغه داسي ابراهه نامه یو گورنرو د یمن تپوس یې وکړ چې دا خلق مکې ته سلل وې صاحب هلته یو کوټه ده او دا خلق لاړ شي کوټې نه غیر چاپیر تاویږي وای چې دې کې ثواب دی او حج مې وش ابراهه اعلان وکړ چې
چې فوراً زما په دې ښار کې یو بهترینه کمره جوړه کړه، سنگی مرمرو جوړه، غلاف په وغوړوي، کمره تیار شوه. چې تیار شوه اعلان وشو د گورنر د طرفه چې دین بعد با هیڅوک مکې ته د مکې کعبې ته نه ځي، راځئ با او دې کعبې نه به طواف کوئ، دومره لرې څنګه ځئ، دغه ځای کې به حج درته کړي. د مکې یو سړی تللی یمن ته، هغه وی چوفوی هغه کعبه چې په مکه کې زما د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل جوړه کړې ده، خدای د هغه کعبه بدل به ز علم څنګه روټای په ځان حرام کړه، روټای ګرځي را ګرځي اس طرح کې نه لګي. یو شپه څوکیداران او پیرادار چرته تللی دي، د ورمنډه کړه او په کوټه کې ننوتو، ډکې متیازې پکې وکړه. تاسو د خدای د دین کم بدل چانه اغستی دی چې ته به جنت غواړې؟ جنت به په دغه بجلو غواړې، په دغه بجلو به غواړې. د عرفات په ورځ جلوسونو باندې به ته جنت غواړې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې به جنډیانې دي او قمقمې دي او هغه ګیټ نه بارم جوړ څه نخرخ کاری. خیالم راغی دا په دغه سيزونو به تاسو جنت غواړئ. عزیزانو جنتونه نشته، په آرام کې نه، په آرام کې جنت کم زید، البته دوزخ شته. جنت چرته دی؟ جنت شته. د جنت یوه خخته به د سروي او یوه به د چاندی، او د ادنا جنتی ځای به په جنت کې دومره وي چې 100 کاله به په اس ګرځي او خپل ایریا به نشي معلوموي. د دومره عظیم ملک د پاره تا کړي څه دي چې ته دا دومره عظیم ملک غواړې؟ په دغه به غواړې؟ دا بې ضمیره قوم او جنت. نن د پاکستان خلق، د صوبه سرحد خلق، دا غیور ایماندار او دا پاک مسلمانان، دا د رسول الله پتنګان، اب نن په چوکیادګار د کوثر نیازی تقریر ماوي. یو پیرو تیار روټای به ورته راتله، تیار وګم دې خبرې ډېرې دي. و یو د هجران غمونه، بل د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. خبرې ډېرې. پیرو تیار روټای به ورته راتله، یو 3 ورځې په روټای بند شوه. چې روټای په بند شوه د امتحان د پاره، نو دا بزرگ لاړو د یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې روټای راوړی خدای مو بخا. هغه د کور مالک 3 روټای ورکړي، او چې دی را روان شو نو د کور د مالک سپی ورپسې دې کارپوریشن د پاره تا قرارداد پاس کو، روزانه یو ماشوم د سپو د لاس امري.
روزانه په پیښور کې وګوره هغه پمن او مردار سپي دا کارپوریشن چې د انګریز په زمانہ کې دی د پاره سړی مقررو مردار او لیونه او پلیت او پمن سپي به وشتو پرې خو به نن دوی په خپل د وخت دي کا هغه مولا په جمعات کې ناشته او سړی راغی مولا صاحب وګه ما دی ورته ورته وګه ما لګا روټه راکا او ټوکرا ډکا پراته ده دا ورته زکنا ورته جی وګه وټ ما منډه زمون په خپل نه کېږي ته د بار د کوم وګه راغی چې روزانه بل ورځ یو دومره خپل ماشوم امړه شو چې تماشې کې دي سپي خوړلې وا بیا ورته سور لستنیم دی اسپیټال والا والی ایکسپایر ستنې کم مقدار د دوايي چې د لپاره مقرر دی نو دا سوم ماشوم دی چې په دې اسپیټال کې د سپو د لاس امر سپو د لاس دا جنت ته بیا خبره ده چې سرب سړی مرشینو مونږه پایات کرسی باندې لوټه د مو چاله د دې سپیک مو تور واچول خدای ته ګور جنت لبا هغه څوک زی چې د چا کې د ایثار مادي د خپل خلینه یو باسي او بل ور جنت لبا هغه خلک مولانا او فرمایل چې شپږ زره تنخواه والا او د پروتي او 300 تنخواه والا دغه څوکیداری کوي اسلام خووي چې شپږ زره تنخواه والا با څوکیداری کوي او 300 تنخواه والا به د پروتي دا خلق بس پیمړه کوي میلاد النبی د نبی نوم نن په هر ویاڼای کې پروت دی د رسول الله د ګمبد تصویر په هر ویاڼای کې پروت دی هر نسواری وګورا د قران په آیاتونو کې نسوار خرڅي چرسی وګورا د قران په آیاتونو کې د چرسو پوړای خرڅي هیروین والا وګورا د قران په آیاتونو کې د هیروین پوړای خرڅ مشهور نجومی کے کرشمے ایوب صابری ټول دیوالونه لړلی دي په دې قصه خانه او کابلای کې بالخانه غسته وا او دنیا به ول راتلا ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھے من اتا کاہنن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم سوک چې فالګر او نجومی ته راغې لاس ورته وخوده او داغه په وینا د یقین کو د کافر شو په قرآن چې کوم پر رسول الله نازل نن پاکستان کې د اسلام نغاری دی اسلام 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 زمون په ملک واداس چل دی ډاکټر ته سړی راغی جی مرما تبیم نیولم سر میم خوږیږي ملا میم خوږیږي ډاکټر ورته علاج 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 وای جی مرما دی علاج 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 2 غنټې تیر شو د مریض مال خپلوان روچچو ډاکټر وجنو دی نو ورته ترمومیټر دی نو ورته هغه سټسکوپ لګي او علاج 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 په دې ټکی به دا مریض جوړ شي دیکھو وګوره چې ملک د زنا دی پوښو دی وی اسلام 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 جی ټول ملک شراب خانه شه دی وی اسلام اسلام دیکھو وګوره
د پاکستان په کوم حکومت کې قدم بیرته میوزک سنټر قدم بیرته میوزک سنټر راشي کنه که غیرت او ایمان درکی په یو بالا مړی کې وګورئ څو میوزک سنټر وی سی آر خو تاسو بند کړی دی په قانون کې بند دی په میوزک سنټر والا په 300 روپۍ شپه ولې او د رسول الله جلوس والا وزیر صاحب کرنو تاسو آرام سره کې نہیں تاسو آرام سره کې نہیں اسلام آغاز قبائلوں نہ بکے گی تاسو آرام سره کې نہیں اسلام آغاز قبائلوں نہ بکے گی مونږ ورته وایو سبحان الله سبحان اسلام د آغاز یا قادیانانو پسې ولې بد وایي کاغي غریبانو د اسلام آغاز د قادیان نه کړی دی چې تاسو د قبایلو نه کوئ نو کاغي د قادیان نه وکړو څه چلو په دې خبره پوهېږئ دا غریبان چې راسوار کړي دي دوی اسلام آغاز قبایل او دوی درونو شرپسندوں کے دام میں نہ آئے دلته یو بلو پکې زمونږ ملا دی هغه چې شرپسندوں کے دام میں مونږ شرپسند یو مونږ شرپسند زما دې د خدای په ذات قسمی چې د پاکستان یو انچ ځمکه د کافرو پلاس کې راځي او زما به پیړن نچوي نو زما جنازه دې په کافرو اوچته شي کینی الله دې دوی ته د خیر ورځې مخ ونه کړي کذبا د ملک او د ملت دشمنم زبا په اس دن مسلمان نیم که دوی به زما متعلق دا غلطه نظریه لري خدای دې دوی په خاورس پسې ړانده کړي دا په بنگلو پسې ړانده دا په 83 ماډل موټر پسې ړانده دا پردي روټو پسې ړانده دا روټي خلاص نن پلانی دې کې روټه ده آ گئی دانتے شبراتا تے ملا ٹڈو ادائے تاسو به وړاندې وي اوس آ گئی دانتے شبراتا تے وزیر ٹڈو ادائے مونږه روټي خلاص مونږ والله نن اوس چې زم دلته راتلمه نو پردي کور کې مې وظیفه وخوړه نو جلسې ته راغلې ترننه زمونږ خوراک وظیفې دی په یو وزیر 80,000 روپۍ میاشت خرچ دی خدای ته وګورئ د دې ملک لاج ساتئ دا کار دا سیکرټریان کولی شي دا کار ادنا خلق کولی شي خدای ته وګورئ د خدای خاطر وکئ د دې ملک لاج ساتئ خدای ته وګورئ دا ښځې را کنټرول کئ او جلوس مارو جشن خیبر مناولو والاو ښځې را ټینګې کئ د غیرړې ګډې را ټینګې کوي کورم وران شه بیړم غر کا شه کورم وران شه د ملک بیړه تباه شوه د ښځو د فیشن د لاسه ښځې به هم پکې خدای ته وګورئ دې خوا وګورئ تاسو وایئ په جلسو کې چې ایجائے لوگ بھی ہیں جڑے غوث پاک نو نہیں ماندن ایجائے لوگ بھی ہیں جڑا آدمی غوث پاک نو نہیں ماندا وہ مسلمان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن جڑا آدمی غوث پاک دے ناتے پیٹ پال دے وہ بھی مسلمان نہیں اسی تا غوث پاک دے متعلق کہنے ہیں کہ غوث اللہ زم درمیان اولیاء غوث العظم درمیان اولیاء
شو محمد درمیان انبیاء. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پا اولیاءو کے دمر لوی مقام لرلو لکه جناب محمد رسول اللہ پا پیغمبرانو کے چکم مقام لرلو. خبر اخلاص غوث پاک مونگا د خیٹ د پارا ذریعہ د روٹای نه د ګرځول خدای د پاره منو زیارتونه. والله علماء دیوبند چې څومره د مقبرو د اولیاء او د زیارتونو قائل دي دومره ډوبل څوک دي نه، خو د زیارت مالګې خرڅول او خپل خېټې په پالل د دې قائل دي. په خبره پوهیږي مالګې پیخي دي او صاحب اوس دې ته تاسو سوچو کوي ماته وګورئ او د خدای بندګان په زیارت پیسې اچول اصلی دین خو قرآن او حدیث دی. نو دا په قرآن کې چرته دی او په حدیث کې چرته. حدیث کې دی چې د قبرونو حاصلات خوړل حرام او ناروا دي. د قبرونو په نوم باندې نظر کول، د قبرونو په نوم باندې نظر کول، نظر عبادت ته او عبادت د غیر الله په نوم کفر او شرک. والله بندگان اولیاء الله او قبرونو ته ورشه. السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون. پتا سو دې سلام وی اغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کدا الله رضا او شي زرده چې مونږ بم در سره یوځې. قران ولولا دغه په روح وبخه یو آیات کرسی چې په مقبره کې چاولا سلويخ پر د مقبره نه عذاب وچت. د دې سو قائل نه دي دا څوک نه مانی. د علماء دیوبند خلاف یو سازش ته چې د قدیم نه انګريز جوړ کړي را روان دي او تر نن را. تم عزیزانو علماء دیوبند هغه چراغ دي چې د اهل باطل په پوکی نه مړ کیږي. پوکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے. خبره مې دا کوله چې تاسو خپن شي. مونږ خلق زړې ګډیو زړې ګډې لا چې چا شین جوار بوټه د سیونیو نا ګډه چې ورته دا سیوګریو چې نن بچاو کې ادګار کې د کوثر نیازی تقریر هم تاسو اورئ. دی خو ګوره داغه کور د مالک سپای ورپسې شو. خبرم یاد ده چا پسې ا پیر پسې چې سپای ورپسې شو ته ولا یو روټای ورواچو. چې یو روټای ورواچو نو هغه وخوړه چې وی خوړه بیا ورپسې غپل بیا بل ورواچو. چې بل وخوړه بیا غپل بیا بل ورواچو بیا غپل څلور واړه روټای ورواچولې بیا هم غپل. دا پیر صاحب ورته وی چې خدای دې خراب کا خود مالک دې سلور روټای را کړی وي سلور واړه می دروا چولې نو اوس ولې غاپې. اسپی ورته وی خدای تا خراب کا خدای تا خراب کا. زد دې کافر سپېما کده د په دروازه کې مړ شمه نو بلې دروازې ته نظم تعالی چې مالک روټای را لګلا نو داغه عبادت ته کولو او چې یو سلور ورځې د امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نوراله داغه مالک د دشمن په کوڅه کې د سوالو. خیال امراغه تاسو با نن د هغه چا تقریر ما اوري چې چا بوټو سړی کړي. یو د رساله ایډیټرو په دوانه چا ناغسته اگر اوچت کو او صاحبہ مذهبی امور وزیر ته جوړ
ډېر ښه وشو چې هغه خدای بیړه تباه کړه. سړی او نه سړی نه پېژندو، کته به یې پیچو. سم کار ور سره و، په کار ور سره ده. اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. تجھے او بے وفا ہم زندگی کا آسرا سمجھے. بڑے نادان تھے ہم ہائے سمجھے بھی تو کیا. لاس خو سړی یو ځل سړي له ورکوي، والله یو ځل مې هغه بوریه نشین او هغه درویش او ملنګ د زمانې مفتی محمود ته لاس ورکړی. زما دې په خدای قسمی چې سر مې قلم شي د مفتی روح به راته په قیامت کې ګیله ونه کي چې تا زما د مرزا خلاف دا کار کړی. نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا محمد امیر صاحب بیلیگار. زما عزیزانو عرض میں داؤ چې څه ضمیر ځان کې پیدا کړي، څه جرأت ځان کې پیدا کړي، څه غیرت ځان کې پیدا کړي، څه ایمان ځان کې پیدا کړي. هر چا پسې بے بے نارې مو وهئ. تاسو وګورئ، ما چې تاسو ته وایي جنت نشته، د ثوابه یو سړی ما ته راغلی، ما ته ملا صاحب ته د جنتونو منتونو خبرې کې جنت مې ویل مات کو، ټوکړې ټوکړې مې نشته، او دوزخ مې ویل مات کو. زی ویل آزاد ګرځئ، نه جنت شته او نه دوزخ. لیونی و خیال ام راغی جی وی جنت میں مات کرو او دوزخ میں مات کرو. هیڅ نشته. زما عزیزانو خبره وره، جنت بے ضمیره قوم له خدای نه ورکوي. زمونږ ایمان په کباب او روټۍ خرڅېږي که نه؟ تاسو ټول ووایئ. زمونږ ایمان په تورو چایو خرڅېږي که نه؟ زمونږ ایمان د سود د زکات په پیسو. مولانا خبرې تاسو اورېدې؟ دا دوی چې کوم سود زکات پیښه دی، زکات نامه یې پیښې، دا 7.5% چې کوم سود لګي، هغې نه 2% کټ کېږي او 5% بیا مالک ته ملاوي. نو د اصل مال نه چې کټوتی ونه شي نو زکات نه کی. بیا دا چونکه خالص سود دی او نامه دی په زکات یې خدا. تاسو په ایمان وای یو افسر مانه تاسو کوی چې دا زکات نه دی، مالته رښتیا وایا چې په خرې درته بنارسۍ واچوم او کالی ور واچوم نو ورته بناوي وې خرې ته وینا مال کوي خو درته راولم چې نکاح کم درته وېکا ویجی خرا څنګه وکم مال خدای راستی دا خرې بیام پاکی دي زمونږ دا خزې د خرو نه هم زیات دیکھو وګورئ خفه نه شئ. لیډا بار ولاړی او لیډا یې دننه درزي له ناپ ورکوي. او سیرت النبی والے، سیرت دے جلسے منانے والے، جلوسا والے اغبم پکی روان یئی چه تبار ولاړې او خزه دې دننه درزي له ناپ ورکوي او بیا د پرتوګ ناپ چې ورکوي. نن د ټیټ جامو فیشن دی، پرتوګ به ټیټي او کمیس به ارتي. خفه نه شئ. کابلی نه بهر ګرځېدو والاو ښځې که دې دی کې کمیس تنګ کي خو میړه شته که نه سزان ورته جوړی را جوړی. د دې هلکانو میړه څوک دی؟ شرمېدلو تا دې ځای کې چاله کمیس تنګ کړی دی سبا به پکې روانې نعره پیر یا دستگیر یو شل ځله یا دستگیر.
مونږ سوزولو لپاره دغه وګورئ دا هغه چل دی موسی علیہ السلام ته یو خزه سړی رونی و د لاس نه وې موسی کدی خزنه مې منې کې خو تا نه منم او کدی نه مې نه منې کې نو تا منم هغه ورته دینه به اول منې کوم وې بیا زستا پیغمبري اړو نه منم نو مونږ چې دوی وګوري نو دوی وای چې یا غوث اسی بھی کیا نہیں یا غوث چلو ٹھیک ہو گیا دل خوش ہوئی یا غوث نو تا اسی مننے کہ غوث دا علم پڑھ کے تے پڑھانے پڑھ کے تے تبلیغ کرنے پڑھ کے تے ظالمہ دے گریوانا وچ ہاتھ ڈال کے غوث نو تا اسی من تسی من دے ہو شیخ عبد القادر جیلانی چپ شیخ عبد القادر جیلانی مونگ منو 12 کالو ډوبه بیړه یې راایستې وه کومه بیړه یې وه تاسو چې کېنئ او بې ضمیره قومه تاسو چې کېنئ وایي دا مولیان بیړه یې نه مني بیړه یې ولې نه مني بیړه دې غرقه شه ولې نه مني بیړه وایي دا مولیان د غوث پاک بیړه یې نه مني والله شیخ عبد القادر جیلانی علم پسې تللی و 12 کاله پس چې کلي ته راغی د اسلام بیړه یې په کلي کې ډوبه شوې و 12 کاله پسې ډوبه شوې بیړه یې د اسلام بیا راوځي د اسلام بیړه یې راایستې وه بدبخته شیخ عبد القادر جیلانی قافله کې روان دی علم پسې قافله ډاکه پریوته دلراله بچیا تا سره خو سنشتا وې د ګریوان کې راته مور څه شی تړلې چې پرانیستو مور ورته اشرفای ګڼلې وې بچیا تاولې ونه چې ما سره څه نشتا وې زه چې د کور راتلم نو مور مې راته وی چې بچیا دروغ مو وای نو کمی ویلې چې څه نشتا نو بیا به د مور په وصیت عمل نه کېده شیخ عبد القادر جیلانی خدا هستی و قرآن راشه وګوره چې د شیخ عبد القادر جیلانی په عمل با زخلاصېږم او کنه ته دې خبره پوهېږئ قرآن وګورئ کني زه د دغه پېښور یم بالا ماڼۍ کې اوسېږم ایمان لرئ او زما په څه خبره دی اعتراض و دا تا سره جفت اوسېږم راشه چې خبرې وکړو رضا قرآن دے تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوی دی دا یو ټوله لها ما کسبت دوی د پاره بد دوی عمل کار آمد وی ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره به هغه شی کار آمد وی چې کوم تاسو کړی ولا تسألون عما كانوا يعملون داغی دا مالو تپوس بتا سنن کی اغی دا پارا داغی عملو او تاسو دا پارا تاسو انبیاء اولیاء علماء صدیقین صلحاء دا رهبران دی دا د خدای لارا سړی تخی ایصال للمطلوب دا د دوی کار نه دی دا د خدای کار په دې خبره پوهیږئ یو اراءة الطریق دی لار خودل سړی تا
یو ایصال المطلوب دے او منزل مقصود ته رسول انبیاء او علماء او صلحاء اراعت الطریق کولې شي چې سړی ته لار وښیي چې دا لار خدای ته تللی ده. باقی ایصال المطلوب چې دی دا د دوی کار نه دی، دا د خدای کار دی. تاسو پوهېږئ په خبره؟ زما عزیزانو، ما عرض کولو چې هغه د مکې سړی زړه تخمخ کیږي چې زه به د خپل خدای د کعبې بدل څنګه عالم، بدل به څنګه عالم چې ورغی او دسمات یې پکې وکړ. څوکیداران راله راپورټ شو ابراها گورنر ته چې صاحب ستا په کعبه کې خو چا داسې چل کړی دی، صاحبه انټیلیجنس سی آی ډي دا یې راوغوښته. وی سړی غواړم، سړی غواړم. سی آی ډي زمونږ د جلسې ته به هم ډېره ناستی چې څه خطره خو نشته، هېڅ نشته، هېڅ نشته، خیر خیریت. والکان یو ته مې وی چې که زه داسې ګډه وډه خبره هم کړمه، خدای بنده زه خو ستا غم جاړم، که وړو پسې شم، که چینو پسې شم، که سبزی پسې شم، خو تاسو د خدای سپېره، خدای دې ورک کا، ستاسو غم جاړم. زه خو ملا یم، زه خو چې د چا کور روان شي زما کور آباد شي، تا کور کې مړی وشي زما کور کې واده جوړ شي. تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ټول روسیانو پاغه پټو کې متیازي کړی دي چې کوم پټو کې دا پیاز شوی، د کابل نه خورو او د هندوستان هم نه خورو. دا ټول هندوان چې دي د پنجاب سایډ کې دا لنګ په شا راواړي او غل پکې کوي، دا پیاز خو موږ نه خورو. دیکھو وګورئ خپل پیاز هم څه کړو، مونږ خپل غواړو. څه شو چا یوړ هم په بډووال وای ما وفادار ګڼلو یار درغل چل بازو خطو، ما وفادار ګڼلو یار درغل چل بازو خطو، د بے وفا اشنا په بډ آخر پیاز خطو. خپل پیاز شي دا چل دانو په دې تاسو کم کلی پوهیږئ نه. چل داو چې د کشوي وا په تاریخ کې نو ګرانه شوی، التا ډالډا 3 روپے کیلو ګرانه کړه، خلق وبونګېد چې وای دا ولې التا پیاز در باندې شاټ راوستو چې ستا روخ ووري د ډالډې نه. تاسو خو پوهیږئ نه د غوړو نه د روخ واوړي چې په پیازو ویرخته شي. او بدبختو پیاز څه کوئ؟ پیاز څه شی دی؟ ما ورته وی چې واورئ په خدای قسم نم په پاکستان کې پیاز پکار دی، نم په پاکستان کې ډالډې پکار دی، که پاکستان کې پکار دی نو د محمد رسول الله قانون هم پکار دی. والله کنه پاکستان په سړک آباد غواړم نه په بلډینګونو آباد غواړم، که پاکستان آباد غواړم نو د محمد رسول الله په قانون آباد غواړم. عزیزانو پاکستان زمونږ ملک دی،
زمونږ جایګیر دی، زمونږ پلار او نیکه او غور نیکه او پیړۍ پکې خښې دي. زه د پلار او د نیکم د ملک غدار نشم کېدی. د پلار او د نیکم ملک غدار څوک نه کېږي، نه په پاکستان کې د ملک غداران شته. که د ملک غداران دي، هغه څوک دي چې چا د پاکستان بیړه تباه کړه، چا د پاکستان بنیاد وویسته. پرونه د روټۍ درک نه لګېده، نن یې په یونیورسټۍ کې په 50 او 45 لاک بنگلې اغستې. پرونه خر نه و، نن په بینز موټر کې ګرځي. پرونه خر نه و، نن 83 او 82 او 81 کروڑو کی ګرځي. پاکستان خودوی تباہ. دیکھو وګورئ، مار چاغا سی آئی ڈی او انټيليجنس والا راوغخته چې سړی پیدا کړ. سړی پیدا کړ، سړی ورپسې ګرځېده. 2 ورځو کې سړی بوټ راوویست، چې راویویسته. ابراهه ورته ووی چې په دې مې پوه کا. دلاخی کله دي چوپ عرض داو. سړی راوویستو، ابراهه ته پیش کړو چې دا کار دی ولې کړی دی. آدم مکی سړی ورته وی ابراهه ته چې خبره واوره، په دې کمره باندې تا د کعبې نامه ایښې وه. هغه کعبه چې کومه په مکه کې ده، د خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړه کړي. ما دا معلوموله چې په دې کمره چې تا د کعبې نامه ایښې ده، نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سر قلم شي. ما ستا د کعبې بزرګي معلوموله. والله ابراهه د کعبې نامه ته لرې که ما پکې ډکې متیازې کولې، په ما څه ونه شو. ابراهه ورته څه وویل؟ ورته مکی زما دې په خدای قسم وي چې تر هغې په آرام کې ننم چې تر څو مې ستا د خدای کعبه ورانه کړې نه وي. اتیانو فوج تیار کړ، د یمن نه را روان شو، مکې ته راغی. 3 میله فاصله باندې ډیرو والا ټایم بوس فکس کړي په بیت الله د حملې دپاره. د عبدالمطلب اوښانو نیوه د ابراهه فوجیانو. چې اوښان یې ونیوه، عبدالمطلب ورغی، وی صاحب ستا فوجیانو زما اوښان نیولي دي. ورته او عبدالمطلبه زه کعبې ورانولو ته راغلم، د هغې تپوس نه کوې او د اوښانو تپوس کوې. عبدالمطلب ورته وی چې ابراهه د کوم شي مالک چې زه یم، د هغې تپوس له زه راغلی او چې د کوم شي مالک خدای دی، خدای پوهېږه او تپوس یې پوهېږه. د کعبې د تپوس ضرورت ما ته نشته، د هغې تپوس به خدای کوي، خدای پوهېږه او کار یې کوي. زما عزیزان، ابراهه اتیان مخکې، فوج ورپسې.
सोक निश्ता چې د کعبه بدل والی ایسو یو سو خادمان د کعبه دي اده بادشاہ د فوج په مخ کې څنګه کولی ایسو نو چې ایسو پاتې نشي د دین حقا د بیان او داغه د بدل اغستو د پاره نو الله بیا بل کار کوي په دې مونږه چرته غاویره نشو چې زه ملایما دا دین ما را ټینګ کړی دی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری موقوفم دین نو چا وفات شو هغه کار چې کوم رسول کولو هغه کار بیا الله د ابوبکر ناغست هغه کار چې کوم ابوبکر کولو بیا الله د عمر ناغستو بیا د عثمان ناغستو بیا د علی ناغستو د خدای دین په چا پورې موقوف نه زمرشم بل به پیداش بل مرشي بل به پیداش بل مرشي بل به پیداش مفتی محمود مرشو فضل الرحمن خدای پیدا تاسو پوه شئ عرض مې داو چې د خدای کارونه په چا پورې موقوف نه یو لاړ شي بل برازي بل راشي بل برازي یو مولا خو دوی به مړ کړي استاد وګورئ نه هر طرف نه مولیانو چغار دی سم مولیان خدا سیم دي کنه غریبان چې کمزوري دي پیسو تنشي ټینګې ده 10,000 روپے مدرسې ته چې وروړه غلا سوچت کیا الله تخت و بخت برقرار لري خدایا ته ډېر ډېر غټ غټ کې خزله خیر کې لونی خې مسته کې چې په دې سرک د سه غرمشته کې دا مونږ ورته دعا کوو دا خزو ته مونږ بیبيانې وایو دا چې کومه بربندې ګرځي دا بیبيانې دي بیبيانې چې دي چا بچی جاز نام ستر کولو غلاړي جاز به وکړو کوټې ته به منډه کا چا سینه دي کې سړی را تلان دیونه ګوري سړیونه اوس خو رزاله د زمانه شریفان او شریفان د زمانه ارزیلان زاغال کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځال ویرولا کوي زاغال کې لاست په سر د سروي توتیان تلان د ځال ویرولا کوي رزیلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې لاست په سر د سروي په پاکستان کې د خسکی دولت د برکت نر سړی نواب دی اور سړی شریف دی اور سړی معزز دی زمون پالاقه کې او معزز او شریف د 100 روپو به د کوکینو پاندونه د شپې خزه توړل او د کوکینو پان به چې وروا چولو بیا به یو نری غوندي لوګې د بلې بلا ورته واچولو سره ته غوس کړو باجه به راواغسته ټوله شپه به د باجه غږول او ښځه به ورته ګډېدله چې څه وخت کې خدای رونیو نو مال راغی ولا زه دعا کوم ما الله دې نورم بنیاد خدای دې تباہ او برباد خدای دې بیړه غرق کړ تاسو وایئ چې انسانیت دعا کر دس دعا تک ادھر انسان دے بچے واسطے آدمی کر دے نا
इंसान दा पुत्र होवे तो दुआ करिए, वो इंसान दा बच्चा नहीं, वो इंसान नहीं। कुरान देखो बदबख्त कौम और द खुदाए न लरे और बागी कौमा, कुरान उगोरे वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान उगोरे कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कुरान उगोरे वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, कुरान उगोरे वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कुरान उगोरे। ओ बदबख्त खज़बा आवाज़म औरत थे, आवाज खज़ब पकोर किम पजोर जोर न गर्जी चे द पणो आवाज द देवाल न अखवा प्रदे सड़े वाली। नन जागाल के लास्त सर्द सरवे तो त्यान तेलाल दे दजाल वीरुना कवि रजीलाल पासी अब्दुल अजीमा पशरीफानो एतराज न कवि। नन मुंग दगा जमाना की बात द सुनियानो दा हाल च इश्क रसूल प जंडियानो और प बलपुनो के राव माट देखो गोरे ज दा शाहनवाज नुम जद तवम च शाहनवाज ताबेदार खादिम बदोया कुकड़ गुलाम मुंखार के दसी कऊ कन खादिम गुलाम ताबेदार बदोया कुकड़ मन को साकने देखो गर जद तदाद दे मातवी छे अल्लाह जरा बम्बे जी पानी तलियाना जरूरतें जी पानी नहीं लिया सकना और खादिम भाई ताबेदार गुलाम अले रुपया ले लो 12,000 गंडेरियां तले आना वो भी नहीं लिया सकना बताया कुकड़ ताबेदार अले 5 रुपए तो दे बकार 5 रुपए भी नहीं दे सका बताया कुकड़ खादम देव माता सवई पैमान हुए पदुमरा घटा खबर खो पोएगी कना देव सवई खुदा दी बेखुबास बताया कुकड़ ताबेदार खादिम दरते मुबरा वाला नशम रागस्ते वर्षे रुपए सौदा रावड़ा नशम रावड़े यो 50 रुपए रखा पैसे मगवाड़ा खुनोर दे ताबेदार ठीक है या रसूल अल्लाह कुर्बान जावई कुर्बान या रसूल सबा बता सुगोरी कुर्बान या रसूल रसूल से कुर्बान जाने रसूल ने हुक्म देता है उफुल्लहा व कस्सु शवारिब गिरे प्रेदई और ब्रीतु न कल कई हुक्म दे रसूल या रसूल दाढ़ी नहीं रख सकना मेरी रन खफा होती है और ताबेदार आई खादम आई गुलाम आई दाढ़ी नहीं रख सकना मेरी क्यों रन नस्ती है फिर रन नस्ती है बताया को करें अच्छा हयाल सलाह रसूल आवाज उकड़ो चिद बांज ज़ैल रासई हयाल फलाह दखलासी ज़ैल रासई या रसूल अल्लाह या अल्लाह जुमात ला नशम दरते खुनोर दे ताबेदार या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल ठीक है रसूल हुक्म करे दे बीबी आयशे ता अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम पद्वाड़ो स्तर गुड़ुंदो
د پیغمبر مؤذنو اذانونه به ورته کول یو بلال یو عبد الله ابن ام مکتوم عبد الله ابن ام مکتوم پیغمبر ته کور تراغه ستپوسه کول پستر ګړون دي پیغمبر خپل بیبيانو ته وې چې نه راوځي کوټه ته پټي شي عبد الله ابن ام مکتوم راغ بیبيانو ورته چې یا رسول الله اخړون دې کنه نظر نه لګیا خو مونږ نه ویني پیغمبر ورته وی کا غړون دې تاسو خړندې نه یې څنګه چې داغه کته تاسو ته حرام دي دا سه تاسو کته غته حرام خزبا رون سړی تم نه ګوري قران ویلي دي زما د کور کتاب نه دی او خدا لو خاره دې ګړګړو نه راونی صحیح چې چاوي چې دا غلط ویلي دي راي ولای دا تالی ساتو مردار خواره دا حرام خواره رمضان ته نلته یو روټي خلاص ته پیرزان نه جوړ کړي دته وا ته چې بجلیګر مولا پسې ګرځې دی او سند دی غوښتو هغه وخت کې څه چالو سند دی چې غوښتو هغه وخت کې څه چالو اوس وای چې بجلیګر مولا نے بھی پیٹ وډا کی تو ہے تو ڈپٹی کمشنر سے پیا پرمٹا مار دے یا پرمٹا مار دے شکر ہے کہ میں ڈپٹی کمشنر جڑا ہے او صحیح افسر ہے اگر اس کو میں پرمٹ لوا میں جائز کم کرنا ان وزیر سے پرمٹ لینے ان دے حلوے اور تالی چٹنے کتیاں دا کم ڈپٹی کمشنر اے ساڑھے پشاور دا ڈپٹی کمشنر ہے 35 سال دے وچکار ثابت کر لو کہ پاکستان دا کوئی افسر بجلی گر ملانو ایک پیسے سے لے کر 1000 اور لاکھ تک اگر کسی نے دیتا ہو کزر ڈپٹی کمشنر تزم ستاسو خلقو کارو نہیں کنی واللہ کے پکال کم ورشم کتانی پولیس تا تاسو مردار یئی پلیت یئی چرته پرشکو کی رانی ولی یئی چرته سبب بیلے سن رانی ولی یئی چرته یو خزر علی وی مولا سے نا پولستی خدای ورکی مال ولی ویل زوی می چرته یو ګوټ شراب سکلیو خسته وینیو نو زه پولیس سره کلین دین او تعلق ساتما تاسو د پاره ساتم تاسو ټول مرداري 400 کوي او مال را منډه کوي چې پولیس مونږ سي ذاتانیدار غریب ته ټلیفون کوم چې جی دا فقيري بوټه اسکله ده او خاندم ورتا بس پر اخلاصم کوم تاسو د پاره زهر اورز تاسو د لاس په روپۍ کې 12 سنې ګناګارېګو ستاسو په سر به دوزخ ته ځم تاسو یې ټول مردار کنا چانه خزه تختیدلی را منډه کوي د چا لور چا بوتلی را منډه کوي د چا زوی چا غوا کړي را منډه کوي چا ډمه ګډوای ډمه او پولیس درنونی سره منډه کوي هجی خادي وکړه ګرا دغه کی اغم په مخ لعنت واچو ما هغه شپارسم زستا پولیس ته تاسو دلاس بجلیګر مولا او پرمټ بجلیګر مولا چې د پرمټو شوقي وې نن په یونیورسيټي کې اوسې ده وزیر به قجیر به نن بمام درته ویلې کړونو آرام سره کې نه اسلام آغاز ډېر زیر بکېږي ډېر زیر بکېږي عرض میں داو څه خبره مې کوله ابرها هیڅوک نشته د کعبه بدل اغستو والا هیڅوک نشته اتیان مخ کې او فوج ورپسې قرآن وګورئ الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل
अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैर अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। मार्गान राल देखो गोरे दुमरा मार्ग दे यो यो काने पंजो की निवले या पे मखुका की निवले जाज दे पंजो के दो बमा यो बम मखुका के और पिरालो चे बम्बारी शोरोकड़ा काने दाती पमलारा गुर्जीगी लान देना दुमरा गार पकी की द सड़ी दल तरा गुर्जीगी लान देना दुमरा गार पकी की दलता पे साइंसदानो अगवे जमा कलदान मनी चे दुमरा गुंदे काने रो गुर्जीगी वाती की सूरे दा जमुंग द साइंस मास्टरान ची दी दुई पदेलार चीजों दासे दासे बकी دا کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته وې ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غنوای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته دا پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تاکي ساينس دې چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي نه د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله اغه اوسپنه مسپنه ار څه چیسز وغیرہ دوی پہ ڈبریٹیڈ کی ہوئی ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلی گی مونگ سریاوز آزاد دے چین مونگ نہ رست آزاد دے روس و امریکہ تیریگی ہندو مونگ سرا آزاد دے بحری بیڑے اور جنگی جہازو نہ جوڑے لگیا دی مونگا صاحبہ الہ مونگ سرم جنگی توپے خوشتا کنا جنگی توپے خوشتا کنا دا ٹینکونا با وران دکھو کنا چی جنگ راگے کخیر کو کن کی گی چې دا چې زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمونږ په پاکستان کې اوس ز کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس بې وزه زجی کمیونست زجی سوشلیست نو یکن زم ته سوشلیست یا کمیونست زم ته خاري بس خلاص شو استخره نو زخر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکه ده ته کمیونست روسی مزاج او د روسی څاقی ده خدای نشته خدای نشته د امام ابو حنیفه زمانہ کې دغه سیو خدای نشتا په تقریر کې ورته را پاسې ده وې امام ابو حنیفه سوا لګیا ہے خدای نشتا هغه ډېر سورج په سمدا سړی راغی امام ابو حنیفه ته روټه وکړه سړی کور د سین ناغه غاړه ده صاحب کله برازي چې ما خام بدر رسم ما خام په ځای ماسختن ورغه وې صاحب دومره لوی سړی واده خلافی دی وکړه ورته صاحب دریاب غاړه ته چرالما کشته نه و یوونه د دریاب نه په خپل راو غورځیدا تختې شو بیا ته نه کشته جوړه شو بیا په میخونه ټکوالې شو بیا په کې زرا سور شم او تعالی و ترکان نو بس په خپل ونه راو غورځیدا او کشته ته جوړه شو و صاحب دومره لوی سړی داسې دروغ و
بے ترکانه کشته څنګه جوړیږي؟ وی بچیا دومره غوندي کشته بے ترکانه نه جوړیږي، دا دومره لوی نظام بے خدای څنګه جوړ؟ خیال راغی. اوس ته چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قائل نه دي، دا کائنات دا په خپل جوړ دي. د روس په دنیا کې یو اوچت او لوی طاقت دی، صدر او برزنیف. دا برزنیف چې پرون مردارې ده، دا چارهونی و مړی کړ. چا مړ کړ؟ روس ولې را خلاص نه کو خپل صدر چې مردارې ده؟ دوی خو خدای منی نه، نو چې خدای نه منی دا برزنیف مړ چا کو؟ نو ساینسدان کو کڼکیږي، کالج کې ګرځي، د ام ونه یو کته الکانو ته وی ودرېږئ، دا وګورئ، د ام دی ونې ته وګورئ څومره غټه ده، او میوې ته وګورئ وړه وړه ده. د پیټه کدو ونې ته وګورئ وړه ده، میوه یې غټه ده. عقل دا وایي چې پیټه کدو دی ونه کې پکارو، دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو. دیکھو وګورئ، عقل دا وایي. یو تک شي نامې په دا سر راوغورځېد چې ټک شو، کېناستو چې یا الله توبه یا الله توبه. هلکان ورته ویل استاذ ولې؟ وی خدای چې څه کړي ښې کړي، که دا د دې شي نام په ځای اوس پیټه کدو دلته ځوړند وی او راغورځېدلی. دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي. خیالم راغی جی، دا زمونږ د ملک ساینسدانان دي. زمونږ د ملک ساینسدان نشتا، پروفیسران دي. که زمونږ ملک وی ملک وی نو پروفیسر سلام چې د یو دروغجن او د یو دجال او د کذاب پیغمبر مرید دی، هغه ډو سړی نه دی. نو که مونږ سړی وی نو هغه له به محمیت نه ورکړو. تاسو پوه شوئ جي؟ خو مونږ سړی نه یو، مونږ سړی نه یو. که مونږ سړی وی نه نو ګوره ستا په ملک بینک کې یو سړی هلکه تا نه دومره کټوتي شوې ده او وایي زه خو شیعه یم، زه شیعه یم. نو شیعو د پاره د بینک قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ. قادیانانو د پاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ. عیسایانو د پاره قانون دی چې دینه به زکات نه کټ کوئ. نن په دې ملک کې وګوره دنیا قادیانه او شیعه او عیسائی شوه. هر یو سړی ورځي او لیکلي ورکوي چې زه قادیانه وی مسلمان، زه شیعه، زه عیسائی، لیکلي ورکوي. د دې لپاره چې مانا د دې بینک د زکات کې دا د سود کټوتی چې دا ونشي او ماته پوره پیسې ملو شي. په دې خبره پوهیږي؟ زوام دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جاؤ. شیعه بد څنګه وای چې زه شیعه مان دې زکات د کټ کیږي؟ ولی شیعه قرآن نه مني. قرآن مني کنا؟ اقیم الصلاة واتو الزکات باندې د شیعه ایمان نه دی. قسم په خدای دی چې صحیح زکات اغستل شروع شي د سنی نه وړاندې به زه د شیعه نه الم. چې وروره ته خو زمونږ نه پوخ مسلمان، مونږ د رسول الله د پاره یو سپېړه ځان له نه ده ورکړې، تا په والو د ځان پیړه تباه. مونږ خو د امام حسین د نیکه په قرآن باندې دومره مین نه یو. مونږ خو د امام حسین په دین دومره عاشقان نه یو چې څومره ته نو قرآن ته نه مني. ته به ولې نه ورکړې؟ اول به دوی نه علم، بیا نن ته په نظریاتی کونسل کې په دې ټکی راګیرې چې د غل نه بلاس دې ځای کې پرې کې
او کدا ګوتی به پرې آسان علاج دی. رسول الله په لاس په دې ځای کې پرې کړی دی. قانون به د رسول الله نافذي، قانون به د امام جعفر نه نافذ. شیعه او سنی نه دواړو نه به لاس په دې ځای کې پرې کړی او کم کړتو کو نو ټول زوړندوم نن تاله درل اسلام آباد له ګراو کدر نه سیبا کر دیناری کا ورته دي سیبا تیارو غرزو نو ستاو زما خدای یو دی، ستاو زما پیغمبر یو دی، ستاو زما اهل بیت یو دی. تاو زم مسلمان وایو ځان ته، ته به ما نه ځان بیلی څنګه پرېدم دی نه. په دې خبره پوهېږئ که ته محرم کې جلوس وباسې د اسلام په نوم تازیانې وباسې سینه زنی کې مونږ به هم سبا ماښام جلوس وباسو ټول یو برابر یو، دونوں طرف سے آگ برابر لگی. یعنی عشق حسین صرف جلوس کې حصر. تاسو مطالبه وکئ چې محرم دی ریډیو دې بند شي، سینما کې دې ناچ ګانې بند شي ځکه چې محرم دی. نو دا محرم صرف 10 ورځو نامه ده او امام حسین بکال کې 10 ورځې یادې، 10 ورځې کم یو کال به دې هېري. بیا خپل زوی دې چې مړ شي صرف کال کې یو ځل یادې که کال 12 میاشتې دې یادې. خبره کوئ خپل زوی دې چې مړ شي او امام حسین کال کې 10 ورځې یاد کی بس بیا زی خپل کار و. رسول په 2 کال کې صرف سبا به یادې، دا 12 ورځې به یادې، بیا به نوم نه علي. خدای ته وګورئ سینما د کال 12 میاشتې حرام. ریڈیو گانے بج واورے او اہل پشاوریو او د پیښور اوسیدونکو 10 کاله پس به آئنده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمي. د VCR او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډمي وي او زمونږ زامن به ډمان. دروغ وایم زمونږ ښځې به ډمي وي. وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کم فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روانه د ټي وي په پرده د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي. آئنده نسل به ډمان وی ډمان. 18 کروڑ روپے د ٹی وی د سٹیشن افتتاح شوی و په صدر کې. صدر صاحب افتتاح تراغله او مونږ پکې قران ویل، مونږ پکې قران ویل، مونږ قران جشن خیبر کې وایي. دوی په نامه څه کی دي دا د وی جته میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال دیو مولا زویو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارام دی زده مولا زوی حلال دی لار رال ول میاں جی گیدڑ حلال کے مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ لال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گیدڑ شجڑ سب حلال.
असी त जश्न खैबर दा इफ्तिताह भी कुरान ते करने आ, असी त टीवी दा इफ्तिताह भी कुरान ते करने आ। कहंदे ने पे लगे रवन जश्न खैबर च औरतां नचदियां या कोई और मुसीबत मुर्दारी भी चोंदी है, आओ असी हुस्ने क़िरत दा मुकाबला विच करने आ। नमाज़ा तेरा स्यापा करन, ए कुरान तुआनू मारे, ए कुरान तुआडा बेड़ा तबाह करे, ए कुरान तुआनू जलील और रसवा करे। जिश्न खैबर तुसी ले गयो, संडे बावा दे विचकार तुसी ले गयो, टीवी दे विचकार तुसी ले गयो। जिस खुदा नू मनो बदबख्तो कमबख्तो जलीलो खुदा नू के राज़ई मुंगा दा उसने उसने क़िरात मुकाबला को कुरान उसने क़िरात मुकाबलो तरह गले कुरान दिल गले देचे कारियान राटोल को पगुनु बे लासुने इखी और दगा दगा बकाई पके कुरान दिल गले। कुरान खो कानून दे, आईन दे, द मुल्क निजाम दे पके, द मुल्क फैसले बपदी किताब कीगी। कुरान खो हुस्न क़िरातुन ता नजर आ गए चलता द हुस्न क़िरातुन मुकाबले द रसूलुल्लाह पर दौर की शबी दी, चलता द खुलाफा रशीदुन दौर की शबी दी। वो राज़ई चलो जी छोड़ो दफा करो, असी जिश्न खैबर नहीं जाने, असी सुनियारी मसीह हुस्न क़िरात कर ली। तासो गोरे पदे रेडियो की मीलाद शरीफ कई दे जुमे पशपा कई मीलाद शरीफ नाथखाना ने पकेरा गुख्ती और साहब पके मुकर्रीन में वो जी मीलाद शरीफ खत्म शी वो उस द ताजा गुलना दबले और सुरना हुआ हो रही। देखो गोरे ओ कम बख्तो मां उमर फारूक बवी चे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वेलिदी चे चरता द ढोलकी और द सुरूत आवाज और देखीगी अलतम द खुदा लानत वरीगी आवाज नल कवालियान पे खबर के भाई ब्याते जरूर आना, असी इधर उधर कम नहीं करने, सुचा कम कर सिए विच सुचा के कवाली शरीफ कवाली शरीफ दबले ते बाजे शरीफ दबले और दुकड़े शरीफ ते बजाने वाले डूंगी शरीफ ते इर्द गिर्द बैठे होंगे सारे शरीफ। शर्मे दलो जियारतुनो तो गोरा जियारतुनो के दबले और बाजेगा गई दौलिया कब्रुना तासवाए चौलिया देवबंदियान न माने खुदाम खराब का चे खराब शई औलिया खुद तासो न माने प कब्रुनो के दर न तंग दी द दुनिया डमान रावले और दौलिया प कब्रुनो गगो मुला खुदर तवई चे खबर पैगंबर वेली दी चे दादा इबरत ज़ेदे द तिलावत ज़ेदे खबरदार चे पादिरो के नोरे मेले जोड़े नक तासो प कब्रुनो साल जोड़ करे जमादिदानो खबर डेरी दी वक्त कम दे अगर कम मुसीबत दाया नसीहत ने दे जलसा के वावरे टीवी द कोर न लरे कहे खबर पोए गई टीवी लरे कहे नन बयानुम लगोले कपतना मूचियानो कुचियानो चितरगंडो नयानो खजे वर्तवई चे रावड़ा वाले जदर तखजन अखकारम सबा चिकते पाले वाह खुदा तगोरे वल्ला पदे पे खबर के मख की मुंजुनम वर कई पकोर की वीसीआरम चलीगी मुंजोर कई मख के स्तासु मिया जी दे स्तासु अगंजी दे मुंजुना तासो इला सुनम सपावे और पकोर की वीसीआरू न चली सोच के
فکر کوي تاسو مغنی ای چې بر امام صاحب تلار شي او جواری وګټي نو شاه لطیف بری او چې جواری بیلې او راشي وي چې دفع کرس زیارت دینگا انجیا کدھرے توتا دبایا تاسو سدین ایمان تاسو ہے چل کر داسی مولا پسی منز آؤ جی یو سڑی ماته وے چې مولانا صاحب ته کشمیر ته تلے مالنا کشمیر ته تلے ته مالنیم تلے وے ته څنګه مولا چې کشمیر ته نه تلے مال خونیم تلے مال ته تلے وے نه زم نیم تلے نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دی شي وینا مال خو چې څنګه یې دغه سیو کنا مقتدیانو ټولو کورونو کې وی سی آر او دمتوب دی چلیږي حکومت ته وایم چې څه غیرت پیدا کا دا د میوزیک سنټر د کنجرتوب او د دمتوب سنټر بند کا علب اسلام راځي دا د کنجرتوب سنټر په 35 کاله پاکستان کې د چا په حکومت کې نه لکه د ضیاء الحق په حکومت کې څومره چې ته د اسلام چغې وای عمره خلک غل په سر ته لګیا قانون دی ډیله دی قانون د اسلام شته نه او چغې د اسلام شته د دې داسې مثال د اتیانو د ړندو خار ته اتی تلو ټول ړاندو اتی لاړو ړانده تې راټول شو چا چې لاس وړی د اتی خپې سره لاس لګېدل چا د اتی خېټې سره لګېدل چا د اتی هغه خړتم سره لګېدل چا د اتی هغه لکۍ سره لګېدل سړی راغی وی حافظانو اتی مولیدو وی او جی وی څنګه شو وی جی داسې او ډنډه غوندې وه چا چې خپې سره لاس لګېدلی و هغه وی چې د اتي به دې ډنډې ته و بل ته یې پي جي صاحب څنګه و وی داسې څه پسته تیکه غوندې وه د غوښې چا چې خړتم سره لاس لګېدلی بل ته یې پي جي صاحب وی څه د تارونو ماشوړه غوندې وه چا چې لکۍ سره لاس لګېدلی دې خوا وګورئ غلړه کې خیال کوي چې دا اسلام چې شپږ کاله وشو چې لګېدلی دي را تخکاری چې اسلام دغه ته وایي چې دوزخ موزخ نه یې انګیا دبکا شپکا ہے الکه اغلا تا کړی وا نه جی دا رچارانی ټنګ ټنګ کړه تا پټ کړی وې نه جی تو بس طرفه دا رچارانی ټنګ ټنګ دیغه وګوره پولیس غریب چاپا واچولا خزو سړی ونیو په یو بالاخانه کې چې نیو بویت لا عدالت کې پیش کړه څنګه چل شوی دی جی خیر خیریت سزور زیاته وای نه جی پر رضا صلاح نه ګوره سبا وای نه جی خزینه تپوس خزې څنګه چل دی بداز ما وخته دا راضی به وای خزې دی له قانون کې څه سزا نشته اچ سبا روزي دا ستانه سره چې تیریږي برېته تا وای مونږ چې تانه سره تیریږم آیات کرسی په ځان چوک چې یا الله خیر پېښ ادا سي برېته تا وای چې سده وک چې بودت بیا درته ګرځم جوارګرو پسې منډه ړې پړه پوچوي چرای ولی بوتلی نه چې بیا سبا خلاصي بیا ورته برېته تا وای چې خان څنګه چل دی خان کې خیال کوي چې دا څه په شرمېدلی ملک تاړه دارې ما خدای راستی کا دا دنیا په څوک په بلاړی چې ورته غږ بیاونه دا د ملک قانون دی دا خو بالا کې دی غلونی وشو او رای وستو چې د اغلا کړی دا دوه کسو په گوي وکړه او سبالا تیلو کړه سور دی او جلاد مې روغختو تلک لاس ته لړکو بیا په تیلو کې غوپکا پټه ورته وکاو ځا او د دې کابلې په دې خپل کې لاس وړاند کم چې د غل بدا سزای که په پاکستان کې چا د غلا نوم واغستو راشي زمانه ګیره کله گئی 99% پاکستان غل دی 99% غلط دی زم غالم یو چیرتار
کپن په مړی نه لګي یو چې سړی مړ شو پیسې ورسره نشته یو انده پې نه لګي نه کپن لګي ته مال راغې استاد پلار مې مړ دی څومره کپن راوړم زه یم 40 ګزه ته اوس د شرمه دا ویلی شي چې لږ کم به راوړم